د خیبر دره خو لار د تلو راتلو ده په کابل او پېښور کې افغان یو دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ سره په سټیج باندې ناست زمونږ ډېر قدرمن مشر منظور احمد پښتین، ورسره نور چې څومره ملګري دي دلته په تالار کې چې څومره راغونډ شوي ملګري یې. نو ملګرو سټیج سیکرټري هم خبره وکړه، زه بلکل په 2 منټه کې خپله خبره ختمومه چې زه چې څومره مشران راغلي دي یا څومره ځوانان دې تالار ته راغلي یې، د ټولو د زړه د تل نه مننه کوم او تاسو ټولو ته افرین او شاباش وایم چې ټوله لارې بنده کړې دي. باران هم و، ټوله ریاستي مشرندرې په حرکت کې راغلې وه د دې دپاره چې دا خلک دلته جلسهګاه ته راونه راسي. خو بیا هم زمونږ مشرانو هم ځانونه راورسول په پیدل او تاسو هم ځانونه رارسولي دي. نو په تاسو باندې په داسې ځوانانو باندې موږ فخر کوو، موږ ویاړ کوو پرې. بیا به په دې وطن کې ولې زموږ خبره نه منل کېږي چې داسې ځوانان وي زموږ سره. ملګرو زه خپله خبرې ختمومه، خو صرف چې دا کوم اول شعر ما وویلو هغه شعر د دې ریاستي ادارو د خلکو دروغجن ثابتولو، خو نن تاسو رښتیا ثابته کړه چې د خیبر دره خو لار د تلو راتلو ده، ځکه خلک پیدل هم دلته رارسېدلي دي. نو ملګرو دا چې کومه جلسه ده دا احتجاجي جلسه ده چې زمونږ ډېر قدرمن مشر، زمونږ ډېر قدرمن ملګری محترم د جنوبي وزیرستان ایم علي وزیر صاحب په جیل کې دی، هغه نیولی شوی دی. نو دا احتجاجي جلسه ده د هغې په خلاف باندې هم. نو ملګرو زه خپلې خبرې په دې اخرانه څو نارې سره ختموم چې تاسو به جواب راکوئ چې رها کرو رها کرو رها کرو رها کرو رها کرو رها کرو.